ګرانو کتونکو سلامونه کوم. آفتاب احمد خان شیرپور سره موجود یو او د اختر ورځ ده او خلک مبارکې لره روان دي او زمونږ د شیرپور خانانو به دا یو حیثیت او خوبي چې غم خاده کې زمونږ سیمه کله خو هم نه ده پرېښودې او د عوامو په دک درد کې څونه واتساپ ګروپونو کې چې مخالفین هم خبرې کوي نو چې شیرپور خان د خدای پاک ژوندی لري او زموږ دپاره هم د اعزاز اصل دی چې کله هم ترې ټیم اخیستی دی نو خبرې را سره کړي دي الفاظ را سره نشته دي چې څنګه خبرې کوو خو بهرحال د بجلۍ په لوډ شیډنګ به خبرې کوو او د اختر مبارکي هم تاسو ته وایي شیرپور خان ډېره زیاته مننه لوی اختر دی جي او تاسو مبارک شه خان الله د ټول خاندان مبارک شه د ټول د پښتنو د سیمې چې سمرا زموږ ورونو او خویندې دلته اوسېږي ټولو ته د اختر مبارکي. شیرپور خان لوډ شیډنګ وزیر اعظم اعلان کړو چې یاره لوډ شیډنګ به نه کېږي خو بېګا جي ټوله شپه بجلي نه سهار بجلي نه څه به وایي؟ خانه د حکومت په اعلاناتو باندې خو څوک په دې دغه کې چې یاره په دې اعلاناتو سره به فرق وځي د دوی اعلاناتو کې هغه نشته څه طاقت نشته څه زور نشته او لوډ شیډنګ دوی نشي کنټرول کولی همدغسې به وي او اوس خو کله پکې آی ایم ایف یاد کړي چې هغوی دا وایي او فلانې دې یاد کړي او زما خیال نه دی چې لوډ شیډنګ ختم شي نن نه 10 کاله پس هم که ګورم دا صورتحال به وي د لوډ شیډنګ او خاص کر په دې اختر کې به دوی پیکیج ورکوو دې هغه پیکیج هم نشته نو دلته د دې صوبایي حکومت هم هغه چیف منسټر خو دوی اعلان وکړ خو دا ونه شو نو زه به دا وکړم او بجلی بټن ما سره د هغې زه به هغه قبضه کړم په هغې باندې هېڅ هم نه شو او دا سلسله همدغه شانتې به جاري نو مونږ خو په دې حیران پریشانه یو اواز به اوچته وو پرونه مو د چاڅلې خلکو موټروې بند کړې وه او په 3 غنټې اوس فرق پرې نه وته نو کوم رام چې بجلی د وولټیج دومره دی چې هغه کم دی چې هغې باندې څه کېږي نه او دې اختر کې خو قرباني د خلکو سره غوښې هغه چې فرج کار نه کوي او بجلی نو ټول هر څه خرابېږي ټاکېږي. دا کوم بجټ شو د شیرپور خان په دې باندې بجټ ټیکسونه پکې ټول ټیکسونه دي نو هغه ملازمین دی چې کوم هغه هغوی داسې دوکه وکړه هغوی لاړل ته درنم ورکړه او هغوی چې 25% تاسو ته هغه کړ په 25% په بیسک کې هغې باندې ورکړو دا ټول چې سمه د دوی ټول تنخواه وه په هغې باندې هغه ولګول دا انکم ټیکس یې ولګو پرې نو هغوی ته څه پاتې نه شو نو زما خیال نه دی چې په دې طریقې سره د عوام وروسته د بېسه کېږي او وزیر اعظم هغه یو غنټه تقریر وکړ څه کوي چې څو پورې د عوامو د مهنګۍ همدغه شي او مهنګۍ ختم نه شي دوی خو دروغ وایي دا د شمال غلط ورکړي چې مهنګۍ دام لاندې راغله هر یو سړی اوس هم پریشانه دی د لوډ شیډنګ نه پریشانه دی مهنګۍ نه پریشانه دی بېروزګارۍ نه پریشانه دی دا پاکستان کې بس دی کې اوس سړی څه ویلی شي هېڅ ماته څه رڼا فلحال نه ښکاري نن سبا چې څو پورې سیاسي استحکام نه څنګه به معیشت مخکې لاړ شي دلته دهشتګردۍ ده او هغه لهر بیا تېر شوی دی هغې سره مو حالات خرابېږي بهر نه څوک سرمایه کاري نه کوي نو څه وایم چې اوس په دې کې هغه دوی اوس د بل آی ایم ایف انتظار کوي چې هغې لپاره ټیکسونه ورکړل چې هغه موږ ته میلاو شي نو د یو آی ایم ایف نه بل آی ایم ایف پورې به مزدا صورتحال وي نو زما خیال نه چې څو پورې دوی صحیح معنو کې دا ټول سیاسي پارټۍ یو نشي او دا سیاسي د عدم استحکام ختم شي او وایي چې یاره دا ملک مونږ هغه کوو په صحیح سمت کې روانو نو کېدای شي حالات جوړ شي خو دا یو پارټي یو څه وایي بل څه وایي نو دې سره حالات نه ټیکېږي. شیرپور خان تاسو څنګه چې دې وزیر اعلی خبرې وکړې چې دا اعلانات کوي یو داسې اعلانات داسې چیغې سورې وکړي چې انتظامیه هم ورسره په لار نه ده خو چې دلته بیا د پنجاب کارکردګي ګورو دلته کې زموږ د پښتونخوا
دې کارکردګۍ ته په کوم نظر ګورئ عوامو ته؟ کارکردګي هر ځای کې خرابه ده، دلته خو ډېره خرابه ده. دلته چې خو دا 11 کال دی او صرف په نارو باندې پوها باندې اوس هم چې څه لږ ډېر هغه شي نه بس د عمران خان لپاره جلوسونه روزي او وایي چې بس دا دی هغه دی هغه روباسو دا بدره دی وایي او نور هېڅ هغه نشته. هلته پنجاب هم دغه صورت حال دی، صرف هغه ټي وي باندې هغه جله کې راشي نور څه شته نه. په ټول ملک کې څو پورې چې د ملک ټول معیشت او صحیح سم کې نه روان نو څنګه به دا ملک هغه شي او صوبې خو دې په هغې کې چې وفاق ته مو راته څه ملو شي وفاق سره په خپله سره نشته بېله به څه وایي. شیرپور خان چارسدي ته به راشو 11 کاله یو ناغه راله، اوس هم ستاسو د ګیس په منصوبو باندې اکثریت دغه خلک به افتتاحګانې کوي ګیس ته موږ ولګوم دغه پیپونه چې کوم دي ځای په ځای پراته دي نو دا دومره ترقیاتي کارونه به څومره به شي وځي او دې وخت دا کومه ناغه چې راله دا زموږ چارسده ډېره وروسته لاړه 11 وروسته لاړه. اوس هغه میډیکل کالج چې و هغه یې بند کړو، هغه د هغې لپاره سخت پروس کالج زما فکر 2 لکه روپۍ کې وې سخت کالج پیسې هم نه یې ښې نو هغه بند شو. زما په خیال په دې چې تاسو وګورئ د غنمو کې چې دا کوم هغه وشو دا لوټ مارو شو اربونه روپۍ دې خلکو جوړه کړې او دا کله یو څه وایي کله بل څه وایي. زما په خیال دا ملک همداسې په لوټ مار باندې وي او د دې پرسان حال په نه دی او چارسده خو وروسته ورځ وروسته پاتې کېږي وروسته ورځ وروسته پاتې کېږي. کوم کارونه چې په نیم ګړي پاتې وو هماغه شانتې پاتې دي او دوی سره خو څه شته نه او که یې مو هغه پیسه مونږ ته پته نه لګي چې څنګه لګي. زما په خیال دې ځله خو ووټ د هوا ووټ بس واغشتی شو او اوس هغه مېموران نه ښکاري نه هغه وزیران چېرته مخامخ راځي او صرف د وزیر اعلی هغه بیانات راځي او جلسې کوي چې بس زه به دا وکړم او زه به دا وکړم بس نور پس څه نشته. د پښتون خام جي تاسو ته نظر دی دلته کې چې تاسو کوم وزیر اعلی توب یا انټرنل منسټري په هغې کې چې پښتونخوا کې یعنې د چترال غرونو ته بجلي ختل د ملکن غرونو ته بجلي ختل پرون چې زه په 2 سرو کې یو ځای کې ناست وم او یو بابا را باندې ماسته خوړلی وي دا ماسته باندې ځکه خورم چې د شیرپور خان د کلي او ایمال په دې پټو کې دا ستنې راوستي دا بجلي راوستې ده. د خبرې مقصد مې دا دی چې اسټابلیشمنټ کردار ته څنګه ګوري چې 11 کاله دا صوبه په کومه دغه باندې کېښودله. زه نیم خبر چې دې ځله بیا دوی له ولې دا تحفه ورکوله 2 ځله خو مخکې ورکړه دې ځله بیا صرف هغې لپاره چې توازن برابر او چې نور ځایونه کې نورو پاټولی ورکړه دلته دا ورکړه نو دا خو چې په صوبې سره ظلم دی. دا درېیم ځل شو چې دا تحریک انصاف حکومت په دې باندې هغه دی چې ته ښه کار یې کړی موږ به تعریف کړو خو موږ ته څه ښکاري نه او نه د په دې دا بد ورځ باندې د صوبې نه د مرکز نه ورته څه میلاویدلی شي څو پورې چې څه په څه اعداد و شمار سره څه هغې سره خبرې وکړي دلایلو سره خبرې وکړي نو کېدای شي ورته څه میلاو شي. دې خو څه پورې چیف سیکرټري خپل بدل نه کړ او وایي چې زه به دا وکړم نو زما په خیال دا صورتحال ګمبیر دی او دا به وروسته ورځ دې کې به اضافه کېږي او د بجټ اثرات چې راشي د 30 جون نه پس نو بیا به د خلکو نه نور داسې هغه به وځي زور به ته وځي چې دا برداشت کېدی نه شي. بل چې دلته وایي چې دلته دانلي نه ده شوې دلته دانلي شوې ده اوس د عام مافیا اعلان وکړو بیروکراټو لپاره دې ته په کوم نظر ګورئ؟ نو دانلي اوس دې خو به هر څه وایي ګوره دانلي خو په دې هغه سلسله داسې شروع کړې وه او یو خو دوی ته داسې دومره همدردي ورکړه په دې هغې سره دا درې هغې کې چې سزا ورته سزا وکړه هغې سره دومره همدردي ورته ملو شوه او ورسره غوښتم دا چې دې صوبې کې دوی ته هغه ملو شي نو موږ خو حیران پریشان یو چې د پښتون قوم سره دا څه ظلم کوي او ورسره چې
دا کوم هغه کېږي دا دهشتګردي هغه کېږي او صرف مذمت بیان ورکوي، نور څه نشته، نه څه حکمت عملي شته د هغې لپاره چې دا به څنګه کنټرول کېږي. دې صورتحال کې زمونږ خو ډېر په دې صوبې په کارکردګۍ باندې او د قوم د ملک په کارکردګۍ باندې مایوسه یم. اخیرنۍ پوښتنه کوم چې لکه دې وخت کې پښتون قام اوټ ورکړ زه د عمران خان رخایي ده بالکل له چاړهګانو ګونګیان د ایم این اے پیګانو نه جوړ شوي دي. خو راتلونکي دا ناره یې ښودلې چې وفاق موږ ته خپل کومه رایلټي د هغه نه راکوي. نو په دغې باندې څه وایي دې کومو حکومتو په دې مرکز کې چې دلته د بجلۍ په مټ کې کوم بقایجات دي یا نور بقایجات شته، دې کې خو شک نشته چې بقایجات شته، خو بقایجات په څنګه ولا ورکړي چې دوی دا کوم طریقې سره کوي هلته لاړ شي په دلایلو سره خبرې وکړي نو هغه به څه به ورته میلاو شي که نه. یا دلته ټولو سیاسي پارټۍ کم از کم په دې باندې راغونکي په دې کې چې د صوبې د حقوقو خبرې د عوامو حقوقو خبرې هغې کې مونږ ورسره ټول یو ځای کېدی شو. د دې لپاره چې یاره د عوامو هغه دی، مونږ د طریق انصاف خبره نه کوو، د عوامو خبره کوو، د صوبې د حق خبره کوو، د هغې لپاره مونږ هر قسم هغې ته تیار یو. ګرانو کتونکو دغه آفتاب احمد خان شیرپور ما چې کومه خبره وکړه پرون زه 200 کې یو داسې ځای ته تللی وم، هلته خلک چې ما ته ودرېدل نو داسې پټو ته بجلي بوتلې ده چې هلته کې صرف 2 کورونو ته 8 ستنې بوتلې وې. 200 دا د مردان په ډسټرکټ باندې ده. نو شیرپوهان په ترقیاتي عمل باندې نظر یقین ساتي، ځکه ورته بابای روزګار وایي. او 400 ته نن ګیس راغلی دی، بجلي راغلی ده، دا د شیرپوهان مرهون منت دی. پس کې چې کمیشن نه وي هغه کارونه شیرپوه خاندان کړي دي، په کومه کې چې کمیشن دي نو هغه به د نورو پاټو مرهون منت وي. خو دلته کې د 400 د خلکو دپاره چې شیرپوه خان په اسمبلی کې ولاړي، د افغانستان په نظري، د انډیا په نظري، د ټولې دنیا په نظري چې څه به وایي. خو زمونږ بدقسمتي دا ده چې د زرو قدر زرګر سره وي، مونږ بار بار دوکه کېږو، بار بار دوکه کېږو. او قومه ځان پیژندل پکار دي. دغه یو پښتون لیډر دی چې د پښتنو غږ هر ځای کې چې کوم دی پورته کوي، هغه د هغوی پرزند دی سکندر حیات خان شیرپو، نو هغوی خو هم په دې کې کلم کمپرومایز نه کوي. او دا د شیرپو د خانانو سیاست چې کوم دی دا اجتماعي دی، کلم انفرادي نه دی. دا د سیچو د خده پورې نه دی، د ډي پي او د خده پورې نه دی، د ډي سي د خده پورې نه دی. هر ځای کې ورکر چې کوم دی د هغه خیال ساتي. نو د خپل اړخ ورته د اختر مبارکۍ هم وایو او نن دوی دلته موجود دي او سبا به چې کوم دی نو بیا پېښور کې وي. الله دې راته روغ جوړ ژوندي او بریالي لري. مننه.